أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. یا ایها الذین آمنوا، اے ها کسانو چې ایمان وروړی دی، خذوا واخلئ تاسو حذرکم سامان د بچاو خپل، فانفروا پس اوځئ تاسو، ثبات ډلې ډلې، او انفروا یا اوځئ تاسو جمیعا ټول په یو ځای. مخکې آیت مبارکه کې بیان شو چې څوک د الله او د الله د رسول تابعداري وکړي، د دې سړي په څلور قسمه خلکو سره به یو ځای وي: انبیاء کرام علیهم السلام، صدیقین، شهدا او صالحین سره. او دا ډېره ښکلې ملګرتیا ده او دا د الله تعالی فضل دی. اوس په دې آیت مبارکه کې فرمایي چې د الله او د الله رسول په اطاعت کې یو خبره جهاد هم دی. اے مؤمنانو تاسو جهاد وکئ، او د جهاد د پاره چې څونه تیاری پکار دی نه بھرپور طریقې سره وکئ. د خپل دشمن نه غافله کیږئ مه، په خپل دشمن باندې نظر ساتئ او د هغې د طاقت او د مقابلې لحاظ وساتئ او هغه شان تیاری وکئ. دشمن چې څونه وي د هغې مقابله کې د هغې مطابق تیاری پکار دی، اسلحه او افرادي قوت او دارنګ ټریننګ او ورزش برابر ساتل پکار دي. نه آیت مبارکه کې د جهاد ترغیب هم دی او د جهاد دپاره تیاری کولو حکم هم دی. دی مطلب دا نه دی چې د جهاد لومړنی حکم په دې آیت سره راغی، ځکه امام ابن عاشور رحمه الله وی چې دا صورت مبارکه په سن 6 هجری کې نازل شوی دی، د حدیبیې د واقعې نه بعد چې کله کافرانو سره معاهده وشوه د جنگ بندۍ د 10 کالو پورې، نو د دې نه بعد دا صورت مبارکه نازل شوی دی او دا آیتونه راغلي دي. د جهاد حکم خو دې نه ډېر مخکې راغلو، په مکه مکرمه کې د جهاد حکم نو، اگر چې صحابو مطالبه وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه، لیکن مکه مکرمه کې حکم دا و چې صبر کوئ، برداشت کوئ، صبر کوئ، د الله نه مدد غواړئ. د جهاد حکم ځکه نو چې د جهاد دپاره دوه خبرې ضروری دي: یو امارت چې امیر موجودی امیر، او دوی مرکزیت. مرکزیت دی ته وی چې مجاهدین په یو ځای کې کلک او ثابت قدمي، چې د دې د مال او د جان او د ماشومانو د زنانو تحفظ یې هلته یو سټیټ پکار دی، یو مرکزیت پکار دی چې هلته کې مجاهدین راجمع وي. مکه مکرمه کې امارت و نبی علیہ السلام امیر دی، لیکن مرکزیت نو. د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دپاره مستقل ځای نه و چې هلته کې دی جمع شوي وی او هلته نه دی جهاد مهم شروع کړی وی. د دې وجې نه مکه مکرمه کې جهاد حکم رانغی. اوس هم دا مسله ده، یو سړی اثرینو د خپل طرف نه جهاد نشي شروع کولی، دی به انتشار پیدا کی، بدامني به پیدا کی، فساد به پیدا کی. د جهاد دپاره دا دوه خبرې ضروری دي: یو دا چې مستقل ټکانه، مستقل مقام وي چې هلته کې مجاهدین راجمع شي. دویم دا چې امیر پکار دی. امیر دا نه چې ترغیب به ورکړي، امیر هغه انسان ته وي چې دغه په خپلو مجاهدینو باندې هولډ وي، هغه په خپل کابو کې ساتلی وي. که یو مجاهد خلاف ورزي کې، یو مجاهد چې کوم هغه غلط قدم اوچتي، چې امیر هغه ته مناسبه سزا ورکولی شي، داسې امارت پکار دی. او نن سبا ټیک ته مجاهدین به راجمع شي، ډله به جوړه شي، لیکن داسې امیر چې هغه ناپید دی، چې هغه کې داسې قائدانه صلاحیت موجود وي چې هغه د خپل ملګري راجمع کولی شي، هغې کې نظم و ضبط هم پیدا کولی شي او هغې په یو صحیح رخ باندې لګولی شي. نو دا د یو فوجي جرنیل نه او د آرمی چیف نه بغیر نه کیږي. که د دې نه بغیر څوکین انتشار پیدا کیږي، په ملک بدامني پیدا کیږي به، ځکه ډیسپلن دا لازمي دی د مجاهدینو دپاره. یا خدا چې د مجاهدینو پړونو کې د امیر دومره قدر، دومره احترام لکه د صحابو،
چې ای به د نبی علیه الصلاۃ والسلام چاته سخت خبر نه راکړي مجاهد ته او نه ولا کوړه بغول نه وا سزا ورکړي دا او چونکې د صحابه پړونو کې د نبی علیه السلام دومره قدر او دومره احترام چې بس نبی علیه السلام باندې بیعت واغستو د ایمان په حالت کې یا صحابه چې ته خلاف ورزي نه راکړي دومره قدر او احترام یا خدا چې د امیر دومره عظمت او احترام دو مجاهدینو پړونو کې موجود دي چې د امیر په اشارو باندې چلیږي او یا کم از کم چې امیر دونه هغه سره دونه طاقتي دونه روب او دبدبي چې هغه د خپل مجاهدینو هر قسم نظم و ضبط ساتلی شي کله په زور او کله په زبردستۍ باندې او کله د سزا په شکل کې مدینه منوره کې بیا مرکزیت هم ملاو شو امارت هم ملاو شو مدینه منوره داسې وطن او داسې سټیټ چې هلته کې د صحابو کورونه د هغې زنانه د هغې ماشومانو او د دې په خپله محفوظ نو خو چې بس مکه مدینه منورې ته صحابه رالو د جهاد حکم هم راغی او هغه په سورة الحج کې په 18مه سپاره کې هلته حکم راغی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر آیت کې دا بیان شو چې الله تعالی چې مجاهدینو ته جهاد حکم کی د دې وجې نه چې الله تعالی په خپله نشي کولی ګنې الله په خپل هم کافرانو سره مقابله کولی شي سزا ولا ورکولی شي نیست او نابود کولی شي د دې نه مخکې بلا قومونه طاقتور خلک یې نیست او نابود کړي دي نام و نشانې د هغې باقي نه دی پرېښې الله تعالی په خپل هم کولی شي دا ارستو لیکن د الله تعالی یو نظام دی اوس الله تعالی مجاهدینو ته حکم وکړو چې په ظاهره کې مخامخ به تاسو یې او په بیک باندې به زیمه زما طاقت به د الله تعالی مدد او نصرت به په ظاهره کې به تاسو جنګېږئ لاسونه به ستاسو استعمالیږي ټوپک او توره او نیزه به ستاسو استعمالیږي خو شاته به زما مدد او طاقت به او شاته به زما فرشتې لګیا به نو دا نظام دنیا کې شروع دی چې مجاهدین به جهاد کی په ظاهره کې اعتماد به په الله تعالی باندې باور به په الله تعالی باندې وي الله مدد به شامل حالي نو مجاهدین به همیشه لګي مجاهدین همیشه په تعداد کې کمی دي سر اسلحه هم کمی ساو سامان هم کمی دشمن مقابله کې ډیری افرادی قوت هم سیواوي لښکر هم ډیری ایسر اسلحه هم ډیروي ایسر ساو سامان هم ډیری او داغه باوجود چونکه په نه حق باندې او مجاهدین په حق باندې وي نو مجاهدین ځکه غالب شي همدغه کار په بدر کې شوی دی همدغه کار په غزوه خندق او نور موقعو کې دا شوی دی صحابه کمو کافران سیواو هر اعتبار سره چونکه دی په حق او د الله تعالی مدد او نصرت نو دی غالب شوی دی او کله چې د الله مدد لګونده کې رستو شوی دی لکه په غزوه حنین کې د مکې مکرمه د فتح کېدو نه بعد لزره صحابه د مدینه منورې نه تلو او 2000 کسان مکه مکرمه کې مسلمانان شو دا ټول نو مسلم وو 12000 لښکر روان شو مقابله کې 4000 کافرانو نو دا لومبنه موکوا چې مسلمانان د کافرانو 3 ګنا سیواو او د باندې نو مسلمو داخلين د الفاظو خطلو اوس دی په خپل دا کار نو کړي صحابو دا کار کړي دی وی چې کله مونږ به تعداد کې کم او کافران به سیواو مونږ په هغه وخت کې چې ته جنگ نه دی ویللی نو اوس خو مونږ په تعداد کې سیوایو کافران په تعداد کې کم دي نن به څنګه مونږ جنگ ویلو نو دی نو مسلمو دا خبره وکړه چونکې واقعات خو دی اورېدلو چې زموږ مشران صحابه کله تعداد کې کم او کافران به سیواو په بدر کې په احد کې او دی به جنگ ګټو نن مونږ سیوایو دی راته کم دي نن به مونږ څنګه جنگ ویلو او الله تعالی دا خبر خو نشوه چې د جنگ ګټل چې دا په قلت او په کثرت باندې ني دا نه چې تاسو ډېر یې جنگ به ګټئ او چې تاسو کم یې جنگ به ویلې داسې نه ده دشمن کم دی یا سیوا دی الله تعالی مدد چې تاسو سړی تاسو به جنگ ګټئ او د الله تعالی مدد چې نه تاسو به ډېر یې لیکن جنگ به ویلې بیا هغه وشوه په شورو کې شکست شو مسلمانانو ته بیا وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپلې خچرې نه راکوز شو ابو سفیان رضی الله عنه عباس رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره
ابو سفیان رضی الله عنه د نبی اسلام د اس واګی نیسلو او عباس رضی الله عنه ډیر جهیر الصوت आवाज ډیر تیزو आवाज به چکونه په پورا علاقہ کې بدغه आवाज رسیده با او دا افراتفریدا د جنگ حالات دي تیراندازی شروع ده او په دې کې عباس رضی الله عنه داسې आवाज وکړو چې هغه دومره شور باوجود د عباس رضی الله عنه आवाज د یو مجاهد وګونو ته ورسیدو आवाज کو اے انصار او اے مهاجرینو او اے د ونی د لاندې بیعت کوونکو راشه نبی علیہ السلام ته صحابه را جمع شو نبی علیہ السلام سرلین را کوز شو صحابه په صفونو کې برابر کړو حمله وکړو کافرانو جنگو هغه بیرو تختیدلو نو جنگ چې دی همیشه د الله تعالی په مدد باندې او د الله تعالی په امداد باندې ګټل کیږي نو منی حکم چراغه هغه د سوره حج چې جهاد تاسو باندې فرض شو او ګوره علت بیان کو وی الله مجاهدین ته جهاد حکم ولې وکړو په دې ظلمونه شوي دي صحابه ظلمونه برداشت کړي دي او هغه د مکی مکرمه دلته کې مودي پارام نه پریزي دیو تخپل کورونه پرې خو د خپل مالونه وته پرې خو د ارسه وته پرې خو د اوراله دولاسه د خپل مدینه منوره ته هغه په اوس التنه دلته کې راځي نو تنگ آمد به جنگ آمد او دنیا دا قانون دی چې تنگ شي به هم جنگ وکې نو راشه قران کریمی استاد سره جنگ وکې دیتا دفاعی جهاد وی دیتا ډیفنسیو وار وای دفاعی جهاد چې دشمن پتا حمله کوي ته دفاع کې ستا په کور باندې راځي ستا په کلی باندې راځي ته مخامخ ودرېږه صرف دفاع وکا دیتا دفاعی جهاد وی غزوه خندق غزوه بدر او غزوه احد او غزوه خندق دا درې جنگونه دا دفاعی جهاد دي کافران د مکی مکرمه مدینه ته راغلي دي د حمله اراده کړې ده صحابه ته مخامخ شوي دي د غزوه خندق نه بعد چې کوم جنگونه بیا شيري نه بیا اقدامی جهاد دي اوپنسیو وارو چې صحابه بیا په کافرانو باندې ورغلي دي لکه فتح مکه چې دا صحابه مکی مکرمه ته ورغلي دي غزوه تبوک چې دی صحابه تبوک میدان ته تللی دي او ټکي جهاد کړي دارنګ غزوه یرموک او قادسیه جنگ او دارنګ د ملک شام یارو صحابه زمانه کې چې څونه جنگونه شوي دي نو صحابه بیا ورغلي نور ملکونو ته او اقدامی جهاد کړی دی او دا اقدامی جهاد هم داسې ظلم او زیاتی نه لري اثر کې چې کله دشمن دی سازشونه جوړي او دی د اسلام خلاف اندرونی انډرګراوند چې دی لګیای خطر جوړي پیدا کی بیا داسې وخت کې مسلمان له فکارداري چې ردی هغه سازشونه د دې هغه جالونه دی هغه انډرګراوند چې کوم سرګرمې دي دا ولم نیست او نابود کا چې کله مسلمانان په حرکت کې وي اسلام بغلبه وي او چې کله مسلمانان په ځای باندې کېناستو جمود شکار شو دا هر دنیا قانون دی چې وبو په یو ځای باندې ولاړی نو دا پلیتی شي یاد استعمال قابل نشي وبو چې کله رواني نو کلهږي مینو پاکي دي او پاکون کې دي چې څوک په اودس کې پاکيږي او څوک چې غسل کېږي پاکيږي با نو آیت مبارکه کې ترغیب دی دا آیتونه د حدیبیه د واقعې نه بعد چې کله معاهده یې نه بعد نازل شوې دي نو آیت کې دا ترغیب دی چې په دې بیغمه کېږي ما چې زموږ کافرانو سره معاهده وشو 10 کاله او جنگ بندي وشو نو راشي لږ آرام باندې بکینو او بیغمه بشو لږ صابه والو نه भरपूर तैयारी कवे पल दुश्मन तगोरे द दुश्मन मुताबिक तैयारी तासुम कवे ट्रेनिंग कवे मुजाहिदीन तैयार के असलहा तैयार के असुन तैयार के देवजना बुखारी की दारी वातुन किताबुल जिहाद के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा तैयारी बको यो फिर रुवतो न सहाबो तीरंदाजी कोला غشي وشتلو مهمه نه پرتوا او دو ډلې وې د صحابه او ردی منځ کې مقابله چې تاسو به ولې او کزه به ولم ماهر تیرانداز هغه چې دا غشي بالکل صحیح په نه باندې ولګي خطا نشي او دیم دا چې دور سے دور غشي وشتي شي دا د بهادر تیرانداز دا دو علامتونه دي چې یو دا چې دا غشي خطا نشي او دیم دا چې دا غشي لری نه لری پورې ولګي دا ماهر دی
لیکن دا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ډیر زیات ماهر و. دته نبی علیہ السلام ارمی فداک ابي و امي، وی زما مور او پلار په تا باندې قرباني. نبی علیہ السلام صرف 2 صحابو ته د الفاظ ویلي، زما مور او پلار په تا باندې قرباني، او دته ایو زبیر رضی الله تعالی عنہ ته ویلو. دی غش به د ډیر خوښتلو. نبی علیہ السلام ته ارمی فداک ابي و امي فإن أباك كان راميا، تغشي ولا ستا پلار چې اسماعیل علیہ السلام هغه ډیر ماهر تیر اندازو. هغه دوه ډلې لګیاوي غشي ویشتلو. د نبی علیہ السلام یو ډلې سره کېناستو، هغه بلې ډلې خپل لیندې او کمانونه راغونډ کړل چې موږ نه ولو. نبی علیہ السلام ولې نه ولې تاسو؟ وایي تاسو دې سره یې، اوس که موږ ولو هسې نه زموږ نښه ولګي، ستاسو خطا شي، موږ وګټه تاسو بیله. پیغمبر علیه السلام ډلې بیل دا خو بېادبي شوه چې موږ ځکه غشي نه ولو. نبی علیہ السلام ولې تاسو دواړو سره یمه، دې سره م یمه دې سره م یمه. څه مطلب و؟ زه به ستاسو دواړو نګراني کوم، ستاسو تربیت دواړو تربیت به کوم، او دواړو ته به جنګي چالونه ښیم. دا نه چې صرف دې ته به ښیم تاسو ته به نه ښیم، دواړو ته به یو شانتې رهنمایي به دواړو کوم. نو د غشو تیراندازي مقابله به نبی علیہ السلام کوله. ابن عمر رضی الله عنه وی او یو پیر نبی علیہ السلام او صحابو د اسونو مقابله کوله. نو د اسونو په دوه قسمه، یو ته مزمر وی بل ته غیر مزمر. مزمر منه ټریننګ شوی اسونه. د اس ټریننګ دای چې په اس باندې به ډیر خوراک وکړي، یو څو میاشتې به خوراک کو چې دې سم سورب شي او د आवाज کې په سمې راوړي. د دې نه بعد به دې په یو کمره کې بند کړي، چا کمره کې تیاره وي او ګرمه وي. دلته بیا صرف لږ لږ خوراک ورکړي په ټایم باندې چې د ګرمۍ د کمرې د ګرمایش او د تپش د لاسه دې ورو ویلی شي او د آواز کې تنه وبهیږي د خلو په شکل کې او د متیادو په شکل کې، او دې خپل زوړ حالت ته راشي. د هغې نه بعد دلته بیا صرف په ټایم باندې لږ خوراک به ورکړي. دا د ټریننګ وشو. دې ته عربۍ کې تزمیر شده اسونه وي. دی بیا منډه ډېره والی شي، دی بیا لږه برداشت کولی شي او دی بیا تیز تلی شي. او یو هغه اسونه چې هغې لا داسې ټریننګ نه شوي. نو ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې څه اسونه هغه چې د هغې ټریننګ شوی و، نو نبی علیه السلام 6 میله فاصله کې یو نښه مقرر کړې وه دیوالو، چې دې دیوال ته څوک مخکې ورسي هغه ګټلې ده. او زه په هغه نورو کې وم چې د کومو اسونو ټریننګ نه شوي. وي ما هغه خپل اس دونه وځغلو چې مخامخ دیوالو وسره جومات و. وي ما خپل اس د دیوال د پاسه جومات ته دننه وروستو، دومره تیز مې خپل اس بوتلو. نو نبی علیہ السلام به د اسونو منځ کې دارنګې د مجاهدینو منځ کې دا مقابلې به کولې، تیاری به کو، غشي به تیارولو، هر څه به تیارولو. آیت کې دا ترغیب دی چې تاسو سامان د جنگ هر څه تیار ساتئ، بېغمه کېږئ ما، ضرورت به راځي، د ضرورت په ټایم کې بیا به څه کوئ. عمر رضی الله عنه اهل شام ته خط لېږلو او په خط کې دا خبره ورته کړې وه چې خپل اولاد ته 2 خبرې ښیې. یو د اس سورلي ورته ښیې چې په اس باندې سواره شي چې منډه والی شي، ګوړ دواري چې ورته ګوړ سواري ورته کوئ. او دویم دا تیراکي لامبو ورته ښیې، په سمندر کې به د سفر مقرر شي لامبو ورته وښیې. نو دا 2 خبرې وي شام والو ته دا ورته وښیې خپل اولاد ته. ابو داود شریف کی روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي د یو غشي د وجې نه الله تعالی د 3 کسانو مغفرت کی. یو دا چې صانعه، یو هغه انسان چې هغه د غشي جوړ کړی دی، کاریګر دی چې هغه جوړ کړی دی، خو یحتسبو دی په دې غشي جوړولو سره یحتسبو فی صنعته الخیر، د ثواب په اراده د غشي جوړ کړی دی، نو دلم الله تعالی اجر ورکی با. دویم والرامی به، دا غشي وشتون کې هغه له الله تعالی په دې باندې اجر ورکی. او دریم هغه سړی چې تیرانداز سرخوا کې ولاړی غشي تیاری او دلې ورکی. د جنگ په ټیم کې دونه ټیم چې ته غشي رااله او بیا په لینده کې اقدام نو خوا کې ورسره بل تن ولاړي، هغه د کمان نه د ترکش نه غشي رالي سمیه وته او دلې ورکی په لاس کې هغه ورکولي بیا. نو چې دا دله د غشي ورکون کې دله بم دله الله تعالی اجر به ودل ورکی. نو د یو غشي د وجنه الله تعالی 3 قسمو خلقو له اجر ورکی. او نبی علیہ السلام فرمایي په دا روایت کې
چې دا غشي ویشتل زما ته ډېر خوښ دي په مقابله د اس د سورلی نه. بیا نبی علیه السلام فرمایي هر قسمه کیل کود دا منع دی، خو 3 قسمه کیل کود دا جایز دی او دا صحیح دی او په دې باندې ثواب دی. یو تعدیب الرجل فرسه، یو دا چې یو سړی خپل اس ته ادب ورکي، هغه ګرځي لامبي په جمع کې او منډه ول ورکي، هغه ټریننګ ولکي، نو دا اصله ټریننګ ورکول په دې باندې باقاعده اجر دی. دیم فملاعبته اهله، یو سړی خپل بیبي سره د کیل کود خبرې کې، د مزاح خبرې کې، په دې څه ګناه نشته بلکې اجر دی. او دریم ورمیه بقاسه، یو دا چې غشي ویشتلو او د غشي د ویشتلو چل زده کولو، چې غشي به څنګه ولي، لینده به څنګه نیسي، دا چل ښودل چاته کیل کولو، په دې باندې دا ګناه نه، په دې باندې باقاعده اجر دی. او بیا نبی علیه السلام فرمایي ومن ترک الرمي بعد ما علمه، یو سړی هنر زده کو، د غشي د ویشتلو هنر یې زده کو او بیا یې پرېښودو، وایي دا داسې شوه چې د نعمت ناشکري وکړه، الله ولې نعمت ورکو او دا اوس پرېښودو. یا ایها الذین آمنو، ای ها کسانو چې ایمان یې وروړی دی، مؤمنانو ته حکم دی خذو ونیسئ تاسو، خذو واخلئ یا ونیسئ تاسو. خذ هغه ځای کې راځي چې یو څیز تا نه لرې دی او ته ورپسې ورپاسې او لاس وروږد کې او راوایلې، ډېره په راځي خذو. نو خذو واخلئ تاسو حذرکم، حذر په 2 معنو استعمالیږي، یو معنی هتیار او اسلحه، او حذر په معنا د بچاو سامانو، چې ته خپل حفاظت کې د خپل ځان او د خپل ملک او د خپل قوم د هغې د حفاظت لپاره چې څه پکار دي، که هغه مناسب تدبیر پکار دی، که مناسب اسلحه پکار ده، که هغه د دشمن مخې ته باډ لګول دي، که هغه دیوال وال دي، که هغه خندقونه کنستلي، که هغه مورچې تیارولي، د دشمن مقابله کې چې څومره څه تیاری پکار دی هغه ټولو ته حذر ویل کېږي. قرآن کریم داسې لفظ استعمال کو چې په حذر کې د احتیاط معنا هم پرته ده، چې احتیاط کولو، لکه الحذر لا یمنع القدر، وی احتیاط کته ډیر وکې کنه د تقدیر نه نشي بچ کېدی، کته ډیر زیات احتیاطي تدابیر استعمال کړي، خو د الله تقدیر مخې ته ستا تدبیر او ستا احتیاط دا به پیل کېږي به. نو یو همون ته حکم دی چې احتیاطي تدابیر هم اختیار کړي، خو اعتماد به پای باندې نه کوي، اعتماد به د الله تعالی په ذات باندې کوي. نو حذر په معنا د احتیاط هم راځي. نو گویا کې قرآن کریم حذر وي، احتیاطي تدابیرو، د دشمن نه د حفاظت سامانو او اسلحه او تدابیرو چې څومره څه پکاري دا ټول واخلئ او دا اختیار کړئ. خذو حذرکم، واخلئ تاسو، ونیسئ تاسو اسلحه خپله یا سامان د حفاظت خپلو. قرآن کریم داسې لفظ وی چې هر زمانې سر لګي. د نبی علیہ السلام په زمانه کې اسلحه توره وه، نیزه وه، غشي و، جنګي ټوپۍ وه، زغره وه، دا د هغه زمانې اسلحه وه، او اسونه اوښانو. نه هغه زمانه کې هغه اختیار الپکارو. بیا یو زمانه کې دې خبرو نه زیات نورې خبرې جدید راغلې، دې زمانه کې ټینک او جهاز او اټم بم او هایډروجن بم دا څیزونه راغلو، دا اختیار کې تاسو د دې نه منع نه ده راغلې، دا د دې خذو حذرکم د لاندې داخل دي. خپل دشمن باندې نظر ساتئ او د دشمن مطابق تیاری کوئ. تاسو مسلمان لوی اوسېدل پکار دی، دا دفاعي بجټ ورکولو داسو ځان لري هم د دې لپاره دا دفاعي بجټ ورکول کېږي چې هغې د هغې مطابق اسلحه او هغې مطابق او تیاری کې. نو دا چې څونه مسلمان مضبوطي بارډرې مستحکمي دونه بدن امن و امانی، او که بارډر کمزوري شو دن بیا انتشاري، او د بارډر مضبوطوالی دا په اسلحه باندې او په بهترین فوج باندې کېږي. خذو حذرکم، ونیسئ تاسو، واخلئ تاسو حذرکم سامان د بچو خپلو او یا حذرکم اسلحه خپله. فانفرو پس تاسو وځئ، ثباتن ډلې ډلې، ثبات جمع د ثباتون ده، جماعت او ډلې ته وي، کم از کم 10 کسانو ته ثباتون وي، او زیات نه زیات 400 یا 500 کسانو ته.
یوځئ تاسو ډلې ډلې، او انفروا جمیعا یا وځئ تاسو په یو ځای باندې. بس وخت تقاضې ته ګورئ، د امیر حکم ته ګورئ. که امیر وي چې ټول به یو ځای ځو نو یو ځای لاړ شئ، که امیر وي چې نه یو ځای نه ځو، یو جماعت او یو دسته یو برګیډ به ولیږو نو به ټیک ته هغه ولیږئ. یعنې تاسو د امیر اجازت ته ګورئ او د امیر حکم ته ګورئ او د امیر منشا ته ګورئ، خو یوازې به نه ځئ، یوازې به یو مجاهد به نه ځي، دا کې خطرات دي. نبی علیہ السلام فرمایي الراکب شیطان والراکبان شیطانان، یوازې یو تن چې سفر کې دا شیطان دی، نو شیطان نه دی خو خطره پکې ډېره زیاته ده. مطلب دی خطرې ته د ځان وغورځو. او دوه کسان هم شیطانان دي، څه مطلب د شیطان خطرې ډېره زیاته ده. او 3 کسان دا جماعت دی، نو کم از کم 3 کسان په سفر ځئ. بلکې یو روایت کې نبی علیہ السلام فرمایي چې بهترین کسان 4 دي، چې 4 کسان یو ځای روان دا جماعت دی. دلته وی چې یوازې مزه او دوه مزه چې زین ډلې ډلې لړ شي، 10 کسان او 6 کسان لړ شي، او یادا چې ټول په یو ځای باندې لړ شي. صبات ډلې ډلې او انفروا یعوذ تاسو جميعا ټول په یو ځای باندې چې څنګه امیر وای هغه شانته لړ شي. اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي، ونیسئ تاسو سامان د بچو خپل، او ځئ تاسو ډلې ډلې یا وځئ تاسو ټول په یو ځای باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَإِنَّ مِنْكُمْ او بِشَكَّ بَعْدِ دَسْتَاسُنَا لَمَنْ هَمَهَا أَعْصُوبْ دِي لَيُبَطِّئَنَّ چې همها دی با تاخیر کوي، همها دی با رستوالی کوي. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پس کچر ورسیگی تاستا مصیبت یو مصیبت، قال وایدی قد انعم اللہ علی، یقینا اللہ تعالی احسان کو پما باندی، اذ لم اکم معهم زکا چنوم زدی سرا، شہیدا حاضر. ولئن اصابکم او کچر ورسیگی تاستا فضل مہربانی من اللہ دا طرف دا اللہ تعالینا، لیقولن خامہا وائدی کأن لم تکن بینکم گویا کہ نواستا سمینس کے وبینہو او فمیندد کے مودت دوستی، یا لیتنی کاش چیزوے، یا لیتنی کاش چیزو کنت معهم ویدی سرا فافوز فوزا عظیما فزب کامیاب شیوما وکامیابی لوی سرا. آیتونو کے بیان دے کہ مومنان و مسلمانانو کے بعد خلق منافقان دی چې په ظاهره کې ځان ته مومنان وي لیکن دنه مومنان نه دي، او کله چې جهاد مقرر شي نو دی به بانی کې او دی به تاخیر کې رستوالی وکي، کوشش وکي چې تاسو سره لاړ نشي، او که بیا په جنگ کې تاسو ته شکست شي یا دا چې سو آفت په تاسو باندې راشي، صحابه شهیدان شي زخمیان شي، نو دې ځان سره وړل کې خوشحاليږي چې شکر دې چې زنیم ته کړي ما سره بم داسې شوی وو، زبم زخمی شوم، زبم قتل شوم او زبم شهید شوم، نو دې پړه کې خوشحاليږي چې زه بشم د مصیبت نه او بشم د زخمونو نه او بشم د دې مصیبت نه. او کچره فرض کا تاسو ته کامیابی ملو شي، تاسو کامیاب شئ، مال غنیمت د ته ملو شي، نو چونکه دې نه تلې ته مال غنیمت کې سنه ملاويږي، نو بیا هم دې افسوس کې چې کاش چې صحابو سره تلې نو ماته ډېر زیات مال غنیمت ملو شو.
یعنی تاسو سره نه لګېدلې، صرف د خپل مفادو کې د خپل غرضونو کې لګیا رئ. کچره تاسو ته مصیبت رسیږي نو په دې خوشحالېږي چې زه به شومه، ستاسو په غم مې دردمند کېږي نه. او که تاسو ته خوشحالي میلو شي نو په دې باندې خفه رئ چې ما ته مالې غنیمت میلو شو. ستاسو په خوشحالۍ خوشحالېږي نه او ستاسو په غم او په مصیبت باندې غمجن کېږي نه. نو منافق هغه انسان دی په ظاهره کې دعوی کې چې مؤمن یما، په ظاهره کې دعوی کې چې نبی علیہ السلام سره مې مینه ده او دنه دا خیال دی. وَإِنَّ مِنْكُمْ او بېشکه بعضې د ستاسو نه، منکم مؤمنانو ته خطاب دی چې بعضې په تاسو کې، په مؤمنانو کې چې کوم کلک مؤمنانو ای کې څوک منافق نو. منافق هغه سړی و چې د سره مؤمن ونه، د ده په زړه کې د سره ایمان ونه، دا خو د صرف د لالچ دپاره او د غرضونو دپاره په خوله باندې کلمه ویلې وه، یا د مال لالچ او یا دا چې مسلمانانو نه وسو حاصل وکړو نو په خوله باندې کلمه وی، لیکن حقیقت کې مؤمن نه دی. نو بعضې د ستاسو نه چې کوم صحابه دي هغه نه یادي، چې کوم منافقان یادي خو صحابو سره یو ځای کینی پاسي او ځان مؤمن حسابي نو هغه یادي. لمن لیبطئن، نو منکم په ظاهر کې ستاسو نه دی لیکن حقیقت کې ستاسو نه دی. یا منکم صحابو پیدا ګمان کو چې ګنې مؤمن دی، دغه په خوله باندې کلمه وي لیکن حقیقت کې مؤمن نه دی. اوس الله ته علم دا چې دا منافق دی، کافر دی، مؤمن نه دی، لیکن مسلمانانو ته د غیب علم نو. ایمان هو پړه کې وي، نفاق هم پړه کې وي، د چا دړنه څوک څه خبره چې پړه کې څه دي. نو مؤمنانو په ظاهره کې دی مؤمن حسابو، په خپل خیال او په خپل ګمان کې مؤمن حسابو، حقیقت کې دی مؤمن نو منافقو. یی بعد داسې مشتا لمن لیبطئن، دا غي علامت دا دی چې سوزر بنی سمسله بوتنی، بیمار بمنی، کور کې بم سمسله نی او بیا بم تاسو سره جهاد لنزي. د عذر د وجه نه خو یو سړی که جهاد لنزي نو خیر دی، خو چې عذر هم نشته او پیغمبر په خپل ازي او پیغمبر تا منی کیم نه بیا هم ته نزي نو څه وجه ده؟ خوله کې د منافقت دی نو ځکه نزي. لمن لیبطئن، خامخا هغه څوک دي لیبطئن چې خامخا دی ورستو کېږي د جهاد ته د تلو نه، کوشش وکړي چې پاتې شمه او لاړ نه شمه، ځکه جهاد کې مشقت دی، جهاد کې زخمی کېدل دي، قتل کېدل دي او دې ردین یریږي. دړنه خو مؤمن دی نه، کافر او منافق خو د مرګ نه یریږي. نو دې به کوشش کوي چې شاته پاتې شمه او وروستو پاتې شمه او لاړ نه شمه. لیبطئن، خامخا دی به رستوالي کوي، خامخا دی به ټال مټول به کي چې پاتې شو. او دا کار به منافقانو کو. مؤمنانو چرته هم داسې نه دي کړي. مؤمنان خو مؤمنانو یې خو جذبې وي د جهادو. د بدر جنگ چې وشو او د بدر جنگ چونکې ناڅاپه وشو، باید صحابه داسې وي چې هغوی په بدر کې نو شریک شوي، ځکه څوک په سفر باندې و، څوک د کلي نه بار و. نو نبی علیہ السلام یکدم وی چې لکه شابه تیار شي قافلې پسې ځو. چې کوم صحابه په مکه موجوده یې لاړلو نو باید صحابه نو ترې لکه نظر رضی الله تعالی عنه نو ترې چې د بدر جنگ وشو نو ده به وی که الله تعالی بیا داسې موقع راوسته زمونږ او د کافرانو منځ کې، نو الله تعالی به وویني چې زه به څه کوم پای کې. او بیا چې د بدر احد میدان راغی نو د احد په میدان کې بیا ډېر په بېدردۍ سره شهید شو. داسې شهید شوی و چې شکل د پیژندو نو، نو خور یې د ګوتو د بندونو نو پیژندل مارور دی. داسې خپل خبرې پوره کړې وه. صحابه خو داسې جذبې وې چې جهاد میدان کې به خوشحاله وو، د ورځې به په میدان جهاد کې او د شپې مسله باندې ولاړو. صحابه د ماشومانو یې داسې جذبې وې چې کله د بدر میدان ته صحابه تلو نو دا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ورور دی عمیرو، نو دی معشومو د تلو نو دی زبم زمن نبی علیہ السلام سره چې کله لښکر روانېدو نو دی پټ کېدو. نو سعد رضی الله عنہ دی ټولې پټېږي، وی پټېږم د دې نه چې اصل نبی علیہ السلام مې ویني واپس مې نه کي. وی د خلکو شاته دم چې نبی علیہ السلام ته په نظر را نه شمه. خو خیر نبی علیہ السلام دی ولیدو نو دې د ونې نه چیت ښکارېدو،
نبی علیہ السلام ماشومان به جهاد له نه ځي. نبی علیہ السلام به ماشومان جهاد له نه بوتلل او زنانه به نه بوتلې. دته ته واپس شه. د ډیر زیات اصرار وکړ چې نه ځم به ځي، زه به ځم خامخا. او تر دې چې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د حمایت وکړ، تایید وکړ چې د ما دارو ډیر چرته پورته رہی. بیا نبی علیہ السلام د ځان سره بوتو. د احد میدان ته چې صحابت لو او کله لښکر د مدینه منورې روان شو، د نبی علیہ السلام معمول داو چې کله لښکر به د کلی نه ووتو یو ځای کې به ایثار کړو او نبی علیہ السلام به ذات خود د پوره لښکر معاینه وکړه چېرې ملګري څونه دي او ماشومان پکې چې تنې دي راغلي. نو چې وې کتل نو یو څو کسانې ته واپس کړو. آی کې عبدالله بن عمر رضی الله عنه، انس بن مالک رضی الله عنه، داسې ابو سعید خدری رضی الله عنه، رافع بن خدیج رضی الله عنه، سمره بن جندب رضی الله عنه، برا بن عازب، دا صحابه واپس کولو. نو دې کې دا رافع بن خدیج رضی الله عنه چې رافع وته چې حضور مال د غشي د وشتو ډېر ښکلی چل راځي، نو ما سره واپس کړئ. او دې په پوندو باندې ودرېدو، په پنجو باندې چې زه دنګ دنګ ښکاره شم. نو هلته پلار خدیج رضی الله عنهم نبی علیہ السلام ته چاوجي دا ډېر بهادر دی او دې ګورې غشي ډېر ښه ویشتی شي. نو نبی علیہ السلام یې ټیک ته راځه. نو دې کې سمره ابن جندب رضی الله عنه قتل چیرې رافع رضی الله عنه ته حجات میلاو شو. د خپل ناسکه پلار ته وایي چې تم نبی علیہ السلام ته وایي چې دی خو د رافع نم زیات طاقتور دی، ما ورته یاد کا او خیر دې مال په پرزول باندې راولي، کدی مارو نه غورځو بیا دی وایي ځه. بس پلار نبی علیہ السلام ته چې رجی سمره ابن جندب چې ډېر بهادر الګ دی، اتا سه د دو او د رافع ابن خدیج مقابله وکي دی بغرو ورزي. نبی علیہ السلام د دوه منځ کې مقابله وکړه، دی واقعي طاقتور رافع ابن خدیج رضی الله عنه راو فرضو دې ته میجات میلاو شو. بیا شپه رااله، نبی علیہ السلام یې څوک به زمونږ حفاظت وکړي د شپې، پهره ورکول دا نبی علیہ السلام سنت عمل دی. د شپې څوکیداري کولو د اسلامي لښکر او د اسلامي دور. زکوان رضی الله عنه پاسېدو، ویجې زه به حفاظت وکړم. نبی علیہ السلام ستاسو نوم دی؟ ویجې زکوانو. نو تیاره وه چونکې ښکارېدو خو نه. نبی علیہ السلام ته یې کښېنه. بیا نبی علیہ السلام څوک به زمونږ حفاظت وکړي؟ نو بیا یو تن پاسې ستاسو نوم دی؟ نو هغه ابو سبع. نبی علیہ السلام یې کښېنه. نبی علیہ السلام بیا اعلان وکړ څوک به زمونږ حفاظت وکړي؟ نو بل یو تن پاسېدو، ستاسو نوم دی؟ وی ابن عبدالقیس. نبی علیہ السلام دا درې وړه کسان راشئ مخکې. نو یو تن راغی، وی لکه دو ملګري دي څه شوي؟ یوازې ځوم خو بیا پاسېدم، نوم مې بدلو چې زه لړ شم او شاته پاتې نه شم. د صحابو خو دا جذبې وې. نو صحابه کم ځای کې د جهاد نه پاتې شوي او کم ځای کې دا د منافقانو د علامتو چې دی به نتلو. بخاري کې روایت دی قزمان یو منافق و، خو د منافقت چاته پته نه وه. کور کې مور یې بیبي یې ټولې زنانه مؤمنانې وې او دی پکې منافق و. نو چې کله د احد دا جنګ وشو او په دې کې نبی علیہ السلام به ذات خود زخمی شو، صحابه شهیدان شو، دی خو نو تللی جهاد نه ځکه منافق و. نو دله د کور زنانو پیغور ورکړو چې ته څنګه ځان ته مؤمن وې، ته څنګه ځان ته مخلص وې. هغه نبی علیہ السلام به ذات خود زخمی شو، صحابه شهیدان شو، ته کور کې په آرام ناست د مؤمن وې. کور کې ولا زنانو دا پیغور او تانی به ورکولې، وی ته خو موږ ته منافق کاري، ته خو مؤمن چرم نه. اوس دا د خپل نومو صفا کولو دپاره چې زما د منافقت دا نوم لرې شي، نه د ویره آینده جنګ کې به داسې څه کارنامه وکړم چېرې دا نوم رانه اوس ختم شي. د جهاد سره کار نه و، صرف خپل کردار یې صفا کو او کور کې خپل بهادري ښکاره کوله. نو بیا جهاد له لاړو. نو په جنګ کې داسې جنګېده که نه په بېدردۍ سره چې بخاري کې روایت ته چې یو تن به هم نه پرېښوده کافرانو، په هغه باندې به حمله کوله. بلکې صحابه وایي چې نن خو جنګ بس پلانکي وکړو چې دی خو داسې لګیا دی چې داسې بل څوک نه دی لګیا. د نبی علیہ السلام مخې ته د هغه تعریف وشو
نبی علیہ السلام انه من اهل النار، دا خو د جهنميانو نه دی. یو صحابي وی چې ما دا اورېده که نه، مې چېرې ګورم چې نبی علیہ السلام د باره کې دا وی او واقعه بل شان ده. هغه لګیارې د اسلام بلا خدمت یې وکړو، او بل خوا نبی علیہ السلام دا جهنمي دی. د نبی علیہ السلام خبره خو غلطه نشي کېدی، او په ظاهره کې مشاهده خو بل شان دی. مې ګورم چې څه به کېږي، وی زه هغه پسې ولګېدم. یاره هغه لګیا او جنګېدو اخرې کې زخمی شو، یو ځای کې را پرېوتو. نو د ډېرو زخمونو د وجې نه چلو کو چې تورې ځان ته اړمه کړه او ځان په تورې ځان راواړو، یعنې په تورې خپل ځان چې کله نو قتل کو، خودکشي یې وکړه. دغه صحابي ما فورا وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. او راغی نبی علیہ السلام مې ته چې رجی واقعي تاسو د الله رسول یې، وی څه چلو شو؟ وی دا پلانکی باره کې تاسو ویلو چې دا د جهنميانو دی، مونږ چې دی به څنګه جهنمي وي، او هغه هم دغه شانې واقعه وکړه. نو دا مطلب نه دی که دی منافق و. اصل کې نبی علیہ السلام ته الله تعالی دی وخو چې دی خو مؤمن نه دی، خلکو ته مؤمن ښکارېدو. د منافقانو دا کردار اول بتلنه او کتله به د انتشار پیدا کولو دپاره، یا دا چې د خپل خلکو ته د خپل بهادرۍ او د نوم د صفایۍ ربره بتلو. فإن أصابتكم نو لا یبطئن دو معنی دی. یو دا چې دی په خپله به رستو کېږي، تاخیر به کې نه بځي. بله معنا لا یبطئن دی به خلک رستو کې، خلکو ته به چې لکه مزې ګورئ، ځان له کار مه ګورئ، کور ماشومان هم دي، بچیم دي، زنانه دي، د هغوی به څه کېږي، د هغوی د مستقبل هم له غم پکار دی. نو دا خلکو ته به دا خبرې کړي چې خلک هم پاتې شي. نه لا یبطئن خامخا دی به رستو کوي نورو خلکو لره. فإن أصابتكم پس کچې ورسېږي تاسو ته مصیبت، یو مصیبت معنی یو مصیبت لکه قتل کېدل شو، زخمیان کېدل شو، شکست شو. جهاد کې هم داسې کېږي، کله به جنگ ګټې، کله به جنگ بیلې. د ابو سفیان رضی الله عنه نه هرقل تپوس وکړو. دې وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه له ایمان نه راوړی. نو هرقل ته نه د روم بادشاه ته بلا تپوسونه وکړو. نیو تپوس یې دا وکړو، وایي ستاسو د نبی علیہ السلام کې جنگ شوی دی چې ته هغه ته آو، وایي جنگ همیشه څوک ګټي؟ نو ابو سفیان ورته وایي کله هغه ګټي او کله مونږ ګټو. وایي زمونږ او د هغه مثال د کوی د بوکې دی، بوکه کله د هغه لاس له راشي، کله زمونږ لاس له راشي. نو هغه بیا دا تایید وکړو هرقل چې پیغمبرانو سره هم همیشه دقه شانتي کېږي، کله به طور ازمایش دی جنگ بیلی او کله دی جنگ وګټي، لیکن اخرانی انجام همیشه د پیغمبرانو خوي، کامیابی اخره کې پیغمبرانو ته ملاويږي. نو فین اصابتکم پس کچره ورسیږي تاسو ته مصیبت، یو مصیبت لکه شکست شو، لکه د بدر احد په میدان کې شوی وو. قال وای دا منافق قد انعم الله، یقینا الله تعالی احسان کو علی فما باندې، احسان سو کو چې زنیم تلی قدم په دغه لښکر کې نه زه به پکې مسقتل شوم، زه پکې زخمی شوم، ما بم شکست خوړلو، زما بم تاوان شو. نو دی په دې خبره خوشحالیږي چې زه بچ شوم او زه لاړم. اذ لم اکن دا استعلیلیه دی، ځکه چې لم اکن معهم نوم زدی سره، یعنی مؤمنانو سره، شهیدن حاضرو یا موجود په جنگ کې، زه لاړم نو بچ شوم. په دې خبره خوشحالیږي چې ما ډېر د عقل نه او د سمج نه او دوراندیشۍ نه کار واغستو. وی دا خو ما ډېر ناشنا تکنیک اختیار کړو، زه بچ شوم، او دا خو سادهګان خلکو لاړلو. نو دې په دې خبره خوشحالیږي. الان کې د مؤمن مسلمان دپاره هر څه ښه دي، د مؤمن مسلمان دپاره زخمی کېدل هم ښه دي، شهادت خو ډېر زیات ښه دی، او دارنګې مؤمن مسلمان ته تکلیف دام د مؤمن مسلمان دپاره ښه دی د انجام په اعتبار سره. او دا خو چونکې منافق دی، د ثواب امیدوار نه دی، نو دته د مؤمنانو دا شکست او د مؤمنانو دا زخمی کېدل او دا هر څه ورته ناکامي ښکاري. او د شهید بل معنی شهید کېدلو دی چې شکر زم نه موجود کې زم شهید شوم، شهادت خو نه وي زم قتل شوم، خدای د مرګ نه بچ کړم. ولئن اصابکم
او کچې ورسیږي تاسو ته دا لام د پاره د قسم دی او قسم دی کچې ورسیږي تاسو ته فضل یو فضیلت یو فضل یو مهربانی لکه کامیابی شو په جنگ کې مال غنیمت شو من الله د طرف د الله تعالی نه چې کله تاسو ته مال غنیمت ډیر ملو شي کامیابی تاسو ته ملو شي نو دې په دې خبر افسوس کی چې زه ولې نوم تلې چې ما ته ډیر غټه حصہ ملو شي وي ليقولن همها وایدی کأن لم تکن گویا کې نوا بینکم ستاسو میند کې او بینو په میند دکې مودتون دوستی دې داسې لګیایي کنه چې گویا کې ستاسو او د دمن کډو سره تعلق نشتا حالانکه دې خو دعوه د ایمان کی او دعوه د اخلاصوم کی نو گویا کې ستاسو او دمن کې اس قسم تعلق نو دې صرف ستاسو دې صرف په خپل غرض پسې لګیاري په مصیبت کې زبر شوم او په مال غنیمت کې او کامیابی کې دې په دې افسوس کې چې ما ته ولې ملونه شو په کار خدای چې ستاسو په غم باندې غمجن شو او ستاسو په خوشاله دې خوشاله شو ستاسو د خوشاله سره سکار نشته خپل غرض پسې دی چې ما ته ولې مال غنیمت ملونه شو مودتون سدوستی نیالتنی اے کاش چې زه كنت وی معهم دی سره د صحابو سره په دغه جنگ کې په دغه جهاد کې نو ما ته مال غنیمت ملو شو زبم کامیاب شوم فافوز فزب کامیاب شوم فوزا عظیما په کامیابی لوی سره قرآن کریم د ګرامر کتاب دی د ګرامر خبرې پکې ډېرې دي دا کأن لم تکن بینکم وبینه مودتون دې ته جمله معترضه وي او مینځ کې پکې دا جمله راله قرآن کریم چې د منافق په دې حال هو تعجب وکړه دا داسې عجیبه انسان دی چې تاسو ته مصیبت در ورسیږي نو دې خوشحالېږي چې زه به شوم او چې تاسو ته کامیابي میلو شي نو ستاسو په کامیابۍ باندې خفه دی او دې چې زه ولې نو موجود چې ما ته مال غنیمت میلو شوی نو فافوز فوزا عظیما زه به کامیاب شوم په کامیابۍ لوی سره او بېشکه بعد ستاسو نه همها هغه څوک دی چې البته دی برستوانې کوي پس کچې ورسېږي تاسو ته یو مصیبت وایي دی یقینا الله تعالی انعام وکړو په ما باندې کله چې نوم زه دې سره حاضر او کچې ورسېږي تاسو ته یو فضل یو مهرباني د طرفه د الله تعالی نه همها وایي دی گویا کې نو ستاسو میند کې او د منځ کې څه دوستي اے کاش چې زه وی د دې سره په زه به کامیاب شم په کامیابۍ لوی سره